بسم الله الرحمن الرحيم. هو الثناء باللسان على الجبير الاختياري نعمة كانوا غيرها. نن سبق کی سلور خبرې دي. اول تعریف تجرید. اوله خبره تعریف د تجرید په لغت کې اصطلاح کې چاته وي. دویمه خبره د حمد تعریف چې په لغت کې اصطلاح کې چاته وي. دریمه خبره اعتراضات. څلورمه خبره د حمد ارکان خمسه. اوله خبره تجرید چاته وي. تجرید په لغت کې خالی کوالی ته وي. یو شی خالی کړلی شي، یو شی خالی شي، یا یو شی ځان لوي، دې ته هم تجرید وي په لغت کې. په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې د یو لفظ لپاره ذل معنی وي، دوه معنی وي، او داسې طریقه ته وکړي چې دا یو معنی ته ناخلو یو ته واخلي. کومه معنی چې تا ترک کړه د هغې دپاره ته صراحتا لفظ راوړې په عبارت کې، دې ته تجرید ویل کېږي. د دې مثال لکه سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام. اوس اسرا راغلی دی لفظ، دې معنی د سیر فی اللیل، یعنی په شپه کې تللو ته ویلی کېږي. اوس دا د شپې معنی دې ترک کړې ده او دې دپاره صراحتا لفظ راوړی دی لیلا من المسجد الحرام، دې ته تجرید وایي. دویمه خبره حمد. حمد په لغت کې صفت ته وایي، ستایلی شوی د چا لوی صفتونه بیانول، چا خوبیانې بیانول، ښه خوبیانې، دې ته حمد وایي په لغت کې. په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي هو الثناء باللسان على الجميل الاختیاري نعمة کان او غیرها. هغه ثنا باللسان چې په ژبې سره وي، على الجمیل الاختیاري په داسې صفتونه سره چې د محمود په اختیار کې به وي. سواء کان من نعمت او غیرها، برابره خبره که د نعمت په مقابله کې وي او که نه وي. نو دا د څه شي تعریف شو؟ دا د حمد تعریف شو. اوس دریمه خبره اعتراضات او جوابات. اعتراض دا واردېږي چې ستا په دې تعریف د حمد کې تکرار دی. څه شی دی؟ تکرار دی. او ستا په دې تعریف کې دا ثنا هو الثناء باللسان، دا لسان لفظ ذکر دا لغو مستدرک دی، دې ته حاجت نشته، دا بې فایدې دی. اعتراض به څنګه کې؟ اول داسې چې ستا په دې تعریف کې تکرار دی. تکرار کوم ځای کې دی؟ هو الثناء. ثنا څه ته وایي؟ ذکر خیر باللسان. ذکر خیر باللسان. وګوره په ثنا کې خپله لسان راغی او ته بیا وروستو باللسان وې، نو تکرار شو که نه. او دویمه خبره دا چې دا لغو مستدرک شو، بې فایدې شو که نه. بې فایدې ځکه شو چې دې ته حاجت او ضرورت رانغی که نه. مستدرک شو هلته کې ثنا کې لسان خود به خود راځي که نه، نو بیا دا ته ولې ذکر کو؟ نو ته به دې نه دا جواب وکړې چې دلته تجرید شوی دی. څه شوی دی؟ تجرید. یعنی ثنا نه مونږ صرف ذکر خیر اخیستی دی، لسان هم ترې نه دی اخیستی، او لسان دپاره مستقل دغه لفظ راوړی دی. نو فلا تعترضوا علینا، نو ته په مونږ باندې اعتراض نشي کولی. دویمه خبره دا چې ستا تعریف مانع نه شو د دخول د غیر نه. ستا په تعریف کې سخریه او استهزاء را داخله شو. لکه زه خندا په طور مو ته خو ډېر زیات سخي، لکه زه رولګم چاته ته خو ډېر زیات سخي، ما ته معلومه ده. نو د دې مطلب څه دی؟ چې زه خندا کوم ورپورې که نه سخریه کوم، اصل کې خو هغه ډېر بخیل. نو ته به دې نه دا جواب وکړې چې دلته کې علی قصد التعظیم والتبجیل، چې دا اتره چا صفت کې د زړه نه ستا په زړه کې بې عظمت وي، دا سړی به معزز وي، قدردان به وي، او د تعظیم د وجې نه، د ده د لوی مرتبې د وجې نه به ته د صفت کې د خنده او سخریه نه دا قید ملا جلال راویستی دی. نو دا قید
پکې شته دی نو ستا اعتراض نه واردېږي. بیا معترض اعتراض کوي چې ستا تعریف جامع نه شو خپل افرادو لره. ولې حمد د باری تعالی پکې داخل نشو؟ ولې الله رب العزت هم د خپل ځان حمد کړی دی که نه؟ چې خپل ځان حمد یې کړی دی، بیان کړی دی، او دلته کې پر تعریف کې لسان ذکر دی چې په ژبې سره وي، او الله رب العزت خو د ژبې نه پاک دی، منزه دی. نو عضو دې ثابت که الله رب العزت دپاره، ځکه هغه حمد پکې ثابتېږي نه، هغې لره شامل نشو، ځکه هغه خو دپاره ژبه شته دی نه، عضوي د هغه دپاره شته دی نه، نو څنګه ته بیا داسې تعریف کې ته به دې نه دا جواب کې چې دلته کې مطلق حمد مراد نه دی، دلته کې حمد انساني مراد دی. دویم جواب به دا کې چې مطلق حمد ته مراد دی، خو مراد ته مبدا د تعبیر ده. مبدا د تعبیر الله رب العزت انسان له څه شی ورکړی ده؟ ژبه ورکړې ده، او الله رب العزت د سره چې څه مناسب وي په هغې باندې به خبرې کوي، کما یلیق بشانه. اخیری خبره د حمد ارکان. حمد 15 ارکان دي. یو دی حمد، بل دی محمود، بل دی حامد، بل دی محمود به، بل دی محمود علیه. حمد چاته وي چې په کوم صفاتو سره د محمود صفت کیږي هغې ته حمد وي، او محمود چاته وي چې د چا صفت کیږي، او حامد چاته وي صفت کوونکي ته وي. هر چې محمود علیه د محمود به دی د دې درې تعریفونه شوي دي. محمود به یو تعریف دا دی، هي عبارة عن الاوصاف الجمیلة فی مرتبة الحکایت. دا عبارت دا اوصاف جمیلونه چې په مرتبه د حکایت کې وي. لکه زه ډېر لوی عالم دی، اوس ما دا خبر چې را نقل کو دا حکایت دی. څه شی دی؟ حکایت دی. دویم تعریف دا دی، هي عبارة عن الاوصاف الجمیلة المنسوبة الى المحمود. هغه صفتونه صفات حسنه چې هغه منسوب محمود ته. لکه زه ډېر ښکلی عالم دی، دا صفت منسوب دی زید ته که نه، نو دا محمود به شو. او دریم تعریف هغه دی، هي عبارة عن الاوصاف الجمیلة یوصف به. عبارت دی دغه شیزونه چې په کومو صفاتو سره د محمود صفت کیږي. لکه زید ښایسته دی، ډېر ښکلی دی، ډېر حسین دی، جمیل دی. اوس دا الفاظ څه شی دی؟ دا محمود به دی. اوس د محمود علیه ته راشه. محمود علیه هي عبارة عن الاوصاف الجمیلة فی مرتبة المحکی عنه. محمود علیه دې ته ویل کېږي چې دا عبارت دا اوصاف جمیلونه چې په مرتبه د محکی عنه سره وي. څه سره وي؟ لکه زید ډېر سخي دی. صحیح شو چې زید سخي شو، نو زما د الفاظ په مرتبه د حکایت کې شو که نه، او چې دا ساقي به دا زید په خارج کې د صفاتو سره متصف وي، دې ته محکی عنه وایي. او دویم تعریف، هي عبارة عن الاوصاف الجمیلة القائمة بالمحمود فی نفس الامر. هغه صفات جمیله چې زه ثابت کوم د محمود دپاره دې په نفس الامر کې دا د دپاره څه وي؟ د سره قایم وي، نو دې ته څه وایي؟ دې ته محمود علیه وایي. دریم تعریف دا دی، هي عبارة عن الشیء الذي بعث على الحمد. عبارت دی دغه شیز نه چې کوم شی ته په حمد باندې مجبوره کړی چې ته د هغه حمد وکړې، دې ته څه وایي؟ دې ته محمود علیه وایي. جزاکم الله خیر.